बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। د اکبر شاه خبرو کوم د کټي غړې داړې نه زمونږ سره ډېر زیاتې شوی دی. دا ماشومان دي، دا ټول دا زنانه ده، دا د رحیم شاه کور بچي دي، ښځې ده، او زه یې ورور یم، زما اکبر شاه نامه ده. بله شپه پولیس راغله زمونږ په کور باندې. د دې نه مخکې چې کوم دی زمونږ یو وراره دی، مجاهد نامې د رحیم شاه زوی دی، هغه چې کوم دی نو پولیسو ویل رای ولې په ده باندې زمونږ شک دی، یو 302 دغه دی، 75% خلک وایي چې دا 302 ده کړې ده. نه ما راوسته یو هفته مخکې، او پولیسو چې خپل تفتیش وکړو او ویل زه صفا دی کور ته ځئ. نو چې کلي ته مې بوتو، هفته پس چې کوم دی نو هغه 302 ورپسې اچولې وه، او دومره پولیس راغلي وو بېګانه بله شپه چې بېکتربند ګاډي مو سره وو، او د مردان پولیس ورسره وو، او د ټول کلي نه چاپه تاو شوتې، او د شپې 3 بجې وې غالبا، او په کوټو د پاسه ناست وو، په برجونه یې ټول نیولي وو. نو موږ په کوټه باندې ځان له 3 کسان ولاړ وو. موږ ویل چې دا غله دي، ډاکه ده. نو په دې کې چې کوم دی څه ډزې ډوزې شروع شوې. په دې شته زمونږ کسانو پرې ډزې کړې وې، دا ډاکه ده، او دوی هم کړې وې، او پته نه لګېده پولیس ته په ساه کې رڼا ولګېدله. نو پولیس والا اواز وکړ چې هلکه موږ پولیس یو، او موږ هم لیدل رڼا ولګېدل دا پولیس دي. نو بس موږ هم غلي شو، او دوی هم غلي شو، خو دوی برجونو ته ختلي وو، او دومره ډزې کړې وې چې زمونږ زنانه او ماشومان ټول داسې څوک د کټونو لاندې پراته وو، او چغې والې، او دا دیوالونه میوالونه ټول ایشتلي دي. ډېرې زیاتې ډزې شوې وې، ټوله علاقه خو په خیراس کې وه. او سار چې کوم دی نو پته ولګېده دا پولیس والا دي، دغه دي. نو بیا کسان بوتله زمونږ 15 کسان، 2 د تره زامن وو، او 2 مې دا ورېرونه وو د رحیم شاه زامن 3. نو هغه چې تاڼې ته بوتلي دي، نو د هغه هلک مطابق اسپتال ته زه ورغلی وم، دې تاڼې ته بېل بوتلمه، بېل یې حوالات کې بند کړم، دا 2 بېل دغه. نو بیا یې بوتلمه د کونج باغونو ته، لاچیانو باغ دی، په هغې کې په تمانچه باندې یو 2 ډزه په دې خپه باندې وویشتم. او اوس ما تپوس وکړو، نو موږ پسې ورغلو دغه تاڼې ته. نو هغې چېرته ATC ته بوتلي، او که چېرته یې بوتلي دهشتګرد دي او اشتهاریان دي، او تاسو په الله یقین وکئ، په ما ګناهګار یې مه کوئ چې دې دا زامن چې کوم دي دا په بټۍ کې په دغه کې کار کوي، د ماربلو دا پیټرۍ کې، او 15,000 روپۍ هفته یو کس اخلي. مزدوران دي په رشکه کې، چاغولۍ ورته وایي، دغه غلډېر ورته وایي، غلډېر کې چې کوم دی دا دغه دي. تپوس کولی شئ، په کلي کې زمونږ تپوس کولی شئ، په علاقه کې تپوس کولی شئ. په دوی نه څه کیسونه وو، او دوی خپل مزدور کار و، خپل کور کې ناست وو، د روغې خبرې روانې وې، او د پاسه پې دا چلو شو، دنیا پولیس راغله او ډزې شروع کړل، او کسان یې بوتلو، او یو یې په خپه باندې وویشتو، او دا دفې پې کټ کړو. نو زمونږ سره ډېر زیاتې شوی دی. تاسو په الله یقین وکړئ که زمونږ روټۍ خواته کېږي، او یا مو اوبه ړزه کېږي. نن 2مه ورځ ده، 3مه ورځ ده چې موږ ډوډۍ ورته نه کېږي، او خبرې نه شو کولی. مریم دغه شوي، دا کم حال په موږ باندې تېر شو لکه قیامت. نو دا انسانیت دی، دا مسلماني ده، دا په دې ملک کې موږ پاتې کېږو. او دغه دی زما خواست دی وزیر اعلی پورې، دا زرشاد خان MPA کسه دی، MNA مجاهد خان، وزیر اعلی پورې دا بیان دی زما ورسېږي، زموږ سره زیاتې کېږي، او موږ ته نور هم خطره ده د پولیسو نه. وایي چې دا نسل ولغون ختمو، مخالفینو سره میلاو دي، مخالفین وایي چې دا نسل ول ختمو. نو موږ دې په پولیسو باندې نه ولي، او موږ په خپلو کورونو کې ناست وو، خپله مزدوري کوو، خپله کوټه کې ناست وو، چا څه نه غواړو، څه کیسونه را باندې نشته، الټه را باندې پولیسو د دهشتګردۍ او اشتهاریان را نسازوي. نو دا انسانیت نه دی، او د دې څوک مرګیزیان نه کوي. زه خبرې
او الله له بار څوک جواب ورکوي. یو پولیس والم لګېدلی دی ستاسو د طرفه په اف آی آر هم شوی دی په هغې کې تېره کوم پولیس والا چې لګېدلی دی او هغه کوم ځای لګېدلی او دغه ووایه چې دا څنګه به دغه و. یاره زه دغه پولیس والا هم د کوټې په سر باندې ناست وو او چې څونه چتونه وو زمونږ دوه درې چتونه دي چتونه ټول د پولیسو نه ډک وو او د بر نه ډزې کېدلې موږ خو په کوټو کې ناست وو موږ ته دا پته نشته چې دا د چا نه زمونږ د طرفه لګېدلی زمونږ کسانو هم ډزې کړي دي دا نه وایم هغوی ویل چې دا ډاکه ده او چې ستا پته وایي چې پولیس دي نو بیا ډزې ډوزې بند کړلې دغه او کسان دغه بوتلو. دا زمونږ کس چې لګېدلی دی صاحبه دا خو هلته یو دوه ډزه ایستلی دی دا چانو په پټي کې بیا ایستلی دی اورې او دې ځای روغ بوتلي دي دا مور یې ناست دی دا بچي یې ناست دي دوی چغې والې چې روان کړي روغ یې روان کړي مور نه خبرې بس ما وکړل دی ته دا ډېرې کوټې خبره پته ونه کړه بله خبره دا ده صاحبه چې د تربند ګاډي کور ته راننیستو او په کوټه کې زنانه او ماشومان ناست دي او سړي پکې نشته دی او دوی پې انسو ګیس او دغه ورولي او ماشومان چې کوم دی نو ټول بېهوشه شوي دا قسم په خدای دا ماشوم نه دی دې ته خبره ونیسئ وګورئ او سامان او کوټې سېځلې ده غونډه کوټه هغې له به راشئ او سامانونه وګورئ ډبل بیټ یې هغه فریجونه او هغه هر څه چې کوم دی رګړه پراته دي پکي به په پکو باندې دغه ور وخېجول دا بېکتربند ګاډي پې وخېجولي هغه مات پات پراته دي هر څه داسې پراته دي موږ تاسو ته ساتلي دي یا به تاسو ته ښیو چې تاسو دنیا ته وښایئ هغه پرېږده بس هغه هر څه په هغې کې راځي